بل صفت دی مومنانو اغدادا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله فرمای مومن آغا سړی دا چې دا به میانه روي اختیاري، خپل مال او دولت کې نه به اسراف کوي او نه به بخل کوي. الله فرمای چې دی به په دې درمیان کې ټیم تیری. راشه خپل دولت طرف ته دی. تعالی الله څومره دولت تیر کړي. یو وګد روایت تا دی الله پیغمبر فرمای وګد روایت تا پای کې دی الله رسول فرمای چې یو انسان به الله ځان ته ودري، الله به دې یو څو سيزونو تپوس کوي تراغه پوری بدا د خپل ځین خوځي نه چې الله ته نه تپوس نه کوي. الله ورته فرمای نوجوانی می دیر کړی و، نوجوان وي سکري دا جوانی تیر کړی. تب ورته په جواب کې چې یا الله جوانی خو ما ټوله په فیسبوک کې تیر کړی، جوانی می یا الله ټوله په بدکارو کې تیر کړی. الله ورته فرمای چې مال می دیر کړی او مال دې پس کې لګول. یا الله مال می پدې کې لګول دا چې ځان ته می بدی فیسبوک او دی یوټیوب یا د نورو سیزونو پیکجونه وکل او د شپې مې په دکه ګندګي کتا، دکه ګندګي مو په کتا. الله ورته فرمایي چې دا تاسو رخوا کې چې دا کم گاونډینو تا په خپل مال کې د یاد کړی، یا الله دای مې نه دی یاد کړی. زه د فیسبوک نه نوزګاری دم یا الله ته دې میشت ځان ته څومره پیکج کې د فیسبوک 600-700 روپۍ باندې پیکج کیږي. تاسو رخوا کې غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران دي، کونډې رنډې دي، داسې خلک شته چې د لوږې مري روره ته ځان ته پیکیجونه کې. الله دولت ډېر کړی، خپې دې اسمان ته کړي دي، الله به دې دولت تپوس نه کوي. دا د الله د طرف نه یو انعام ده. او دولت چې ویم امتحان ده، دولت چې نه وي هم امتحان ده. او د مسلمان ټوله زندگی دا ټوله امتحان ده. الله جل جلاله مونږ او تاسو له دولت را کړی. دولت الله دې کې دې مونږ نه دا مطالبه کوي چې دا دولت ته ما په لاره کې ولګو. د سوره بقره په ابتدا کې الله فرمایي د مؤمنانو صفات هغه هم ذکر کوي. الله فرمایي ومما رزقناهم، بعضې د هغه مالنا چې ما دوی له ورکړی د دې مؤمنانو له ينفقون دی خرج کوي د الله په لاره کې. تاسو خیال وکړئ چې د موږ نه دولت په کم طرف روان، قسم ده چې د دې دولت تپوس په الله کوي. کوي به که به نه کوي؟ تاسو ته یم کوي به که به نه کوي؟ الله به تپوس کوي که نه؟ د تا د جوانۍ، د تا د مال حال، د تا د فضولیاتو د دې ټولو تپوس په الله کوي. ته به الله له څه جواب ورکړې؟ یا الله به زه خو نه پوهېدم، یا الله به دوباره مې دنیا ته ورواستوه، بیا به انشاءالله دې سړي بچی شم، یا الله بس والله که پوهېدم نو. دا حضورونه د ګورې قابل قبول نه دي. عزتمندو د مرګ نه مخکې دا خپل مال حال دا تقسیم کا. یا الله تا چې مال کم مال را کړی دا په دې کې به زه ځان سره دا خپل خواوشا چې کم غریبانان مسکینان دي دا به هم یادوم، خپل بچی به هم یادوم. ځان لا ته چې د جمی د اوړي د خزان د بهار کمې کپړې کم پیزار اخلي، آیا په دې کې تا غریبانان یاد کړي؟ مسلمانی صرف د دې نه مالا چې راشه او دلته ودرېږه 15 وخته مونځ کوه. 15 وخته مونځ ځکه کوو چې په دې باندې پیسې نه لګي، روژه ځکه نیسو چې په دې پیسې نه لګي، حج ځکه نه کوو چې په دې پیسې لګي، زکات ځکه نه ورکوو چې په دې باندې دولت لګي. قسم په خدای که 15 منټو لا الله جل جلاله دا خپل پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل قبر مبارک نه ربار کو او ورته وی چې دی الله رسوله ربار شه راشه لګ د اورمړو د خلکو حال وګوره، لګ د اورمړو د خلکو حال وګوره. کدی رسول الله د مورتان انکارونو کو نو زب مسلمان نه. قسم په خدای چې دی پیغمبر اونوي چې دا د ما امت نه ده، دا مونږ چې کومې کیسې کوو او کچېره یو صحابي را پاسېږي د قبر نه او دا موجوده حالات یې وکتل، د ما ورته دا مسلمانی وکته، د ما ورته دا لباسي کلمه وکته، د ما ورته دا خپل خیال ساتل او نور غر کیدل، د ما ورته د قرآن نه بغاوت، د ما ورته د الله نه باغیتوب، د ما ورته د رسول الله د طریقو د کور نه د جنازې وتل چې د وکتل او د صحابه په ما ورته باندې د منافق ټاپونه لګوله، زب مسلمان نه. قسم په خدای اے عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د مدینه منوره یو مانا ہوا سڑے دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اده باری کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې دا ډیر نرم زبانه او ډیر دنګو
ډیر مزیدارو، ډیره خسته باډي وه او ډیره غټه غټه ګیره وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر بدا اوډیدو راوډیدو دغه تش په زبان باندې کلمه وا. الله دی سوره منافقون کې د منافقانو حالات ذکر کړي او د دې سزاګانې ذکر کړي. دا ډیر دروغجن دي الله فرمایي. نو چې ټول خبره الله کې الله فرمایي ذالک بانهم آمنوا ثم كفروا. دا دای ته چې الله دا دروغجن ویلي دي د منافقانو ته، دا ویلي الله فرمایي ذالک کې الله اشاره کوي د خپل گواهی طرف ته چې دا دای ته الله پاک دروغجن ویلي دي. بانهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا لاندې مفسرین لیکلي دي ان تقوا بکلمه الشهادت، چې دای صرف په زبان باندې کلمه وي، صرف په زبان باندې کلمه وي. اعلان کې عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه سړیو چې رسول الله سره د احد غزا لام لاړو. عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه سړیو چې په صحابه کرامو باندې به خرچام کولا. خرستو د عبد الله ابن ابي ابن سلول د خلینا داسې خبره ووتی چې هغه الله تعالی خوښوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ته د ذلیل نسبت کو. دوی یقولون لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل. عبد الله ابن ابي ابن سلول وی چې اے ملګرو دا پیغمبر او دا صحابه دا ګوره تش د مونږ ملګری دي، نور ګوره د مونږه منینا او دا هغه خلک دي چې مونږه په خرچیم کو په مدینه کې او به هم ګوره د مونږه مخالفت کوي. نو عبد الله ابن ابي ابن سلول ټول راټول کړ او د خپل ملګرو ته وی ورته کومګه مدینه ته لاړو نو چې دا کم ذلیل خلک دي کنه رسول الله یادول علیه یعذ بالله او صحابه یادول ییدا به مونږه د مدینه نه او باسو دای پسې به مونږه چوکر اخول دا به وباسو. د عبد الله ابن ابي ابن سلول او دغه د ملګرو تش په زبان باندې کلمه و عزت مندو پزړه کې دی غي انتهایی ګن پروتو. خدام درته ویم چې د هغه خلکو نه سیوا ګن ګوره د مور ته پزړه کې پروت په خدای مې د قسمی. په قران کې چې کوم د منافقانو باره کې آیاتونه راغلي دي خلک یې د مدینه د منافقانو باره کې پتا کې کوم منافقت خیر ده ته یو طریقه دی الله دی رسول ژوندۍ کې او دوی نه ژوندۍ کې خیر ده ته منافق نه ته بوتانو ته قبرونو ته دای ته سجدي کې ته مشرک نه او د ابراهيم عليه السلام یا د رسول الله په دور کې چې خلکو بوتانو ته سجدي کولې هغه مشرکانو ته مشرک نه. د ابراهيم عليه السلام د دور په مشرکانو کې او په مونږ کې دا فرق تا چې هغه په بوتانو ته سجدي کولې په خپل لاس په جوړ کړیو او مونږ هغه قبرونو ته سجدي کوو چې کوم پر خپل لاسونو باندې دفن. خبره ختمه. عام مشرکانو مونږ هم مشرکان، هغه منافقانو مونږ هم منافقان. دغه هم په خلی یو او په زړه بلوا پزړه یو او په خلی بلوا د مو د تام د کشانتي معمول نه د کناسي په ایمان ایمانوي. الله ته خو د مو د تا حالات معلوم دي ګره الله له حسن پټيږي ګره عزت مند زړونه پاک کړي، زړونه پاک کړي د آخرت فکر